انت د الله د نبی دا حکم دی په مشکات کې روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلم په جمعات کې خبره اترې د دنیا شروع شولې نو د الله نبی په جمعات کې باندې کېنی فلا تجالسو نه به کېنی د الله پیغمبر وي مشکات کې روایت هر سړی له دا پکار دی هر امام له دا پکار دی چې په خپل جمعات کې د الله نبی ویریږي او دا خبره د خلکو ته مقتدیانو ته کولم کوله وکړي د جمعاتونو نه وجرې مو جوړوي دار شیخ خپل ځای معلوم دی د تجارت خپل ځای د اعلانات خپل ځای نه دی حتی تر دې پورې چې په شریعت کې دا اذان نه دی دا اذان دام په جمعات کې دنه نشته دا کوم اذان چې دا د جمعات د حدودو نه بهر کې دا په جمعات کې دنه نه خو مجبوری ده ځای نشته چې مونږ د جمعات لپاره اذان خانه بیل جوړو او یاره د مانځه لپاره بیل ځای جوړ کو نشته مجبوری ده نه د وجه مجبورین علماء فتوا ورکړي حالانکه دا د جمعات نه د اذان بار دی دا بار حدود کې کیږي نو چې اذان د لپاره حدود بار په شرع کې مقرر کړي دي نو ساته خلې د دنیوي اعلانات د لپاره سړی دنیوي اعلانات دا په جمعاتونو کې کوي بهرحال د الله نه ویریږي او چې کوم ځایونه کې دا کارونه کېدل مکه نه هغه ځایونه لره سره مزای او د هر شیخ خپل زیری یو میلمه راغلی دی دا احترام هم په موږ فرض دی هغه لکانه پینام ورکول په موږ باندې لازم دی داغه ادب کولم د مشرۍ لحاظم کول خو د هر شیخ خپل مقام دی زیری هغه موضوع اجرې له دلاش د بیله دلاش کې دین خلک به ولا چیم راوړي ډوډۍ ټیم روټۍ به مولا راوړي مشران کشران به متکینی د زړه څه مراد خبره دی وکي څه خبره نه ده خو په جمعات کې خو به دا کارونه نه کو کنه د الله عذابونو له خو به دعوت نه ورکو دا خو د الله د کور بې عزتیانې دي نبی علیه الصلاة والسلام دومره منع کړي چې دا جمعاتونه دا د ملائکو ماحول دی د الله نبی وی چې یو سړي پیاز وخوړ پیاز آیا یو سړي اوږه وخوړله یعنی بدبودار بوټی یې وخوړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به جمعات ته نه راځي ولې دې کې ملائک دي ملائکو ته تکلیف دی دا هغه چیز نه چې د کوم چیز نه عام انسانانو ته تکلیف دی ته چې د یو بدبودار چیز نه دا په تکلیف کې کېږي ساسه ملائک د سره دي دارنګه جمعات ته ملائک راغلي دي د انسانانو اعمال لیکیا هغه ملائکو ته د الله نبی تکلیف دی داسې سړی د الله نبی دیرې ته ولېږي د مړو سي ته ولېږي نه به راځي جمعات چې د بدبوی نه د الله پیغمبر دومره منع کړي په حدیثو کې چې جمعات نه نو ولې په دنیا خبرونه منع بنای کړي د روایت څخه نړک مستقل بابونه په علماء لیکلي دا غیله منګ او تاسو لا پکار دیا چې د جماعت حیثیت ګوره برقرار وسات او دا د قیامت د نخونه نخې دیا دا د الله عذاب له دعوت ورکول دیا چې په جمعات کې هر یو سړی واغه مولا دی قومي پټي والے دی اوټ خبره کوي دنه بل ویا فاسق فاجر سړی نشته علما وی چې کم سړی دا خبره جمعات کې وکړه او یا جمعات کې د دې دعوت چلایا نو مسلمانانو له پکار دی چې د دې سړی مکمل مرسته اعلان وکړي چې دا سړی باغی دی د مسلمانانو د شاعر الله بی عزتیانه کوي دا خدای غزين سازش را روان شوی دی د يهود او نصاراونه چې دا زمونږ استادو دا کورونه برباد جمعتونه نه ونړای او دا غیر لپاره مولاتم چیرې ورغسته د مولاتوب حالانکه مولا نه دی مولا نوم بدنام شي والله چې د الله کتاب په صحیح معنی ویلې او د محمد رسول الله د حدیث مطالعه په صحیح طریقه کړیا خو د زمانه په جمعات کې د دنیا خبره وکړه د سپېما برته کټ خدا سے نام نهاده خلق دی اسی نوم په دې پروت دی زمونږه کابر مشران الحمدلله تور شمنه وې دي د پاکستان وزیر اعظم کو دې چتا تسوي ولې دا غد الله دې کتاب نه خبر دی د محمد رسول الله د حدیثونو خبر دی تمال راکته چې زه د عمران خان په ځای وزیر اعظم والله بالله د الله کتاب می مخ ته پروت دی چې دې شینه منګه ځان ساتي دا سهسان کار نه دا ټول امت ذمہواری ده د دې امت په اړه کې الله تاسو کوي مخه ته بده ودرای نو بهر الاول خود دې په اسلام کې هیڅ حیثیت نشتا وڅو کوئی چې دا شهادت دی وڅو کوئی چې دا امانت دی او وڅو کوئی چې دا په مسلمانانو واجب دی دا به ورکیا نو
مال به ثبوت راوړیا چې واجب و زبا لوډ سپیکر باندې په سوزکۍ لوډ سپیکر ولګوما بازار کې بل اعلانو کوم زما به ثواب وشیا چې دا شهادت دی دا امانت دی دا مسلمان حق واجب دی دا به ورکوي په دې موږ مطمئن کی زبا دا ثواب وګټم دا اعلانات به ولزو